کم یو ملګری چې اوږه یا پیاز وخوري دې حالت کې مسجد ته تلل حرام دي او که نه. محترمو یو اهم مسله ده چونکې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باره کې څه وایي. کم یو ملګری چې پیاز خوړلی وي یا دغه خوړلی وي اوږه د لپاره مسجد ته تلل دا ټیک نه دي بلکې ناجایز دي. نبی علیه السلام وایي څوک چې پیاز وخوري یا اوږه وخوري هغه دې زموږ مسجد ته نه راځي ولا تقربن مسجدنا زموږ مسجد ته نه راځي ځکه دلته چې کومې فرشتې مسجد کې ناستې دي او راځي هغې له دې له تکلیف رسي. دویم دا چې ته چې کوم سب کې ملګري سره ودرېږي ته به څه اخلې ملګري ته به چې کوم دی نقصان رسېږي. صحیح ده جي. دې صورت کې به ته مسجد ته نه ځي. البته که خامخا ځي خوله به صفا کړي مسواک به ومکړي ټوټیس به ومکړي او خوله به چې کوم دی چیني مینې غوړه به بسې وخوري بیا که مسجد ته ځي نو جایز دي. ځکه که ته جومات ته ځې او بل ملګري ته پکې نقصان وي ضرر وي تکلیف وي نو ته خو لمونځ وکړې خو بل ملګری به هغه عذاب کې واچوي. نو نبي علیه السلام د دې د وجې نه ویلي چې څوک ګوړه دغه وخوري دا پیاز وخوري یا چې کوم دی غوښه وخوري پیاز وخوري یا چې کوم دی اوږه وخوري هغه زموږ جومات ته څه کوي جي نه راځي. نو هر ملګري ته هر ملګري ته چې دا خورئ دې نه مخکې چې کوم دی خوله کنګالوئ ګوړه خورئ بیا چې کوم دی ځئ. نو دا یو عام او ضروري مسله تاسو سره مې شریک کړه. الله رب العزت زموږ هر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقش قدم باندې روان کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.